بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور عارف الله. د خپل پیج د خټ کلي آواز نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. ملګرو، دی وخت کې زه د حاجري پاک پلازا کې باره چت باندې ولاړ یم. دا مناظر تاسو کتی شئ. دا کوربه هوټل دا نیم ډوب دی، دا تاسو کتی شئ. دا په مونږ باندې د الله پاک عذاب دی. ټولو ملګرو ته، رونو خویندو ته دا عرض کومه چې درود شریف ډیر وایي، دا استغفار ورد کوئ. دا په مونږ باندې د الله پاک عذاب دی. دا تاسو نوخار کتی شئ چې نن دا بند والی شوی دی. کم بند چې پرویز خټک والی د دې په وجه باندې نوخار بچ دی. ګنې نن به د نوخار نیم ډوبو. ټولو ملګرو له ویم د پرویز خټک صاحب ډیره شکریه ادا کوي چې دا کار یې کړی. هغه که د هرې پارټۍ والا دی، که د جمعیت علما اسلام پارټۍ والا دی، هرې پارټۍ والا دی، دې وخت کې ښېګړه پکار ده. دا تاسو دا مناظر کتی شئ. او مخکې نه خبر دام راځي چې د اوبو سیوا کېدو خدشه نور هم زیاته ده، او الله دې پکې مزید خیر واچوي. ولې سیند ښه موج کې دی، ښه لویه ریله ما چا نه واورېده چې اوس بیا را روانه ده. نو الله دې نه کي، الله دې نه کي. دا استغفار ډیر ورد کوئ او درود شریف وای. دا په مونږ باندې د الله پاک عذاب دی. دا په څاروو باندې بیماری رااله، دا ډینګي، دا کرونا، دا وبا، دا کمې وباګانې چې راځي، دا الله پاک زمونږ نه ناراضه دی. مه یادوئ دا چې دا د عمران خان د وجې او دا د مولانا فضل الرحمن د وجې. دا زمونږ عملونه دي. زمونږ عملونه سم نه دي. چې کله زمونږ عمل سم شي او مونږ خوش شو، نو بره نه به فیصلې سمې کېږي. دا عذابونه به نه راځي. دا الله پاک زمونږ نه ناراضه دی. نو مهرباني وکئ، دا استغفار ډیر کوئ. د الله په امان وختن په وختن به مو خبرو.